اوس الکه تعارض راغی دوه حدیثو کې. یو روایت کې راځي چې د نبی اسلام لاسونه سختو، یو کې راځي نرم یې سکو. علما کرام پکې تطبیق کوي، وایي چې کله به د په لاس د نبی اسلام په لاسونو لاس تاسې راښکل نو سخت به ښکاره کېدل، خو چې زور به دې ورکړي نو نرم به ښکارېده. بیا ټول څوک سره سبحان الله. یا داسې راځي چې نبی اسلام مبارک به کله کار کو نو د لاسونه مبارک به سخت شو، او چې کله به کار نه کوو نو لاسونه مبارک به د نبی اسلام نرم او داسې به نرم چې ګوتې به پکې وتې داسې نرم. د ریخمو د مالوچو نه زیات پاسته و د نبی اسلام مبارک. دا د نبی اسلام مبارک لاسونو. زما معرفت د نبی اسلام مبارک په معرفت کې پروت دی. او چا چې نبی اسلام مبارک او پیجند گویا رب او پیجند، او چا چې د نبی اسلام مبارک اطاعت وکړه گویا د رب اطاعت وکړه. چا چې د نبی اسلام مبارک فرمانبرداري وکړه د الله فرمانبرداري وکړه. چا نبی اسلام مبارک سره محبت وکړه د ډایرکټ د الله سره محبت. ځکه قرآن کې الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله فرمایي زه تاسو ته یو ناشنا خبره کوم. یو انسان به تپوس وکړي چې اطاعت دوه قسمه اطاعت دی، یو د الله فرمانبرداري ده او یو د نبی اسلام مبارک فرمانبرداري ده. نو اول به زه د نبی اسلام خبره منم که د الله به منم. اول د نبی اسلام پہچان ضروری دی که بیا د الله پہچان ضروری دی. اول د نبی اسلام سره محبت ضروری دی که د الله سره محبت ضروری دی. اوس دا ذهن کې به یو اشکال راځي چې زه اول د پیغمبر سره محبت وکم که د الله سره، زه اول د الله ومنم که د نبی اسلام ومنم، زه اول الله وپېژنم که نبی اسلام وپېژنم. گویا دا خبره د ځان نه کوم، د قرآن عظیم الشان نه لګیم او د الله د طرف نه جمله وره. قرآن کې الله وفرمایل قل ان کنتم تحبون الله. اے نبی اسلام مبارک ورته ووایه که چېرې تاسو چې محبت کوئ د الله سره، اطاعت کوئ د الله، گویا تاسو فرمانبرداري کوئ زما د رب، گویا تاسو محبت مینه الفت کوئ زما د رب سره، فتبعوني يحببكم الله. زما د پیغمبر سره محبت اول وکا، زما د پیغمبر اطاعت اول وکا، زما د پیغمبر تابعدار اول شه، ما پیغمبر اول وپېژنه. يحببكم الله. گویا الله وی دا زما د رب سره محبت دی او زما د رب پہچان دی. الله د طرف نه جملو الله وی چې ما پیژنې اول نبی اسلام مبارک او پیژنه. نو د ځان نه لیم لګیا د قرآن عظیم الشان نه لګیم د ما محترمو. او تاسو ته خبره کوم، ما تاسو ته تیر شوي جمعه ویلې دي چې د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ولې چهره مبارکه څنګه وه. تاسو سترګې د نبی اسلام پیژندلې وې چې ګوره دغه کې راځي سیرت د نبی اسلام مبارک مختصر درته یم چې وفي عینیه دعج. نبی اسلام غټو سترګو والو، اوږدو روزو والو. نبی اسلام مبارک اوږدو روزو والو، نرو روزو والو، نرو بڼو والو. نبی اسلام غټو بڼو والو. تاسو ته نن د نبی اسلام یو څو خبرې کوم. بیا د نبی اسلام مبارک په باره کې راځي چې گویا د نبی اسلام مبارک په باره کې راځي اقل العرنین. نبی اسلام مبارک نری پوزې والو. خبرې ته بیا توجه کوئ. نبی اسلام نری پوزې والو او دنګه پوزه و د نبی اسلام. ما څه خبرې مخکې کړې وې تېر شي جمعه چې سترګې، روزې مبارکې، باڼه مبارک د نبی اسلام مبارک گویا دا مړی مبارکه، ویښته مبارکان دا څنګه نن بیا خبره شروع. اقن العرنیین د نبی اسلام مبارک دا پوزه چې وه دا نری پوزه وه او اوږده پوزه وه. نری پوزه او اوږده دا حسن دی. گویا صحابه کرام فرمای له نور د نبی اسلام مبارک دا پوزه مبارکه داسې ښکارېده له نور یحسبه من لم یتأمله فی. گویا دا رڼا به ترې خطا که چا به ورته سوچ نو کړی نو د نبی اسلام چهره به داسې ښکارېده چې په دې ځای کې رڼا د ټول څوک سره سبحان الله. پوزه به نه ښکارېده د نبی اسلام، خو چې ډېر سوچ به دې ورته وکړه. یحسبه من لم یتأمله فیه. که سوچ به دې ورته وکړو نو درته به ښکاره شو چې د نبی اسلام په مخ باندې پوزه ده، ورنه رڼا به ترې خطه ده. ما محترم دا د گویا د نبی اسلام هر اندام ما تاسو ته تیر شوي جمعه ووې چې د نبی اسلام مبارک هر اندام چې کوم دی دا معجزه ده. ما محترم د نبی اسلام هر عضو دا معجزه ده زما محترمو. دا پوزه د نبی اسلام مبارک وه چې نبی اسلام نری پوزه. ځکه پوزه چې نری نو دې کې حسن. که تاسو وګورئ زیات حسن دا په پوزه کې د هغې تاسو ته یو علامه وایم. که تاسو وګورئ د زنانه چې مخ پټوي تاسو ته ښکاري په بازارونو کې که نه جي بعضې خلک چې ګوري هغه له مخ ته نه ګوري، هغه د پوندو نه تر سره پورې ګوري. الله دې واقع وکړي. دا زنانه چې مخ پټوي نو سترګې ښکاري، تندې اکثر ښکاري، مخ یې پټ کړي، دی مخ نه پټ کړي، دی پوزه پټه کړي. زما محترم
دا خبره یاد ساتئ وردا علما کرام فرمایي ځکه اصل د زنانه حسن دا په پوزه کې دی نو که پوزه ښکاره شو نو د مخ حلیه ښکاره کېږي نو د نبي اسلام دا پوزه مبارکه داسې و چې هغه رڼا رڼا و زما محترم دا خو پوزه شوه تندې مبارک څنګه واسع الجبین پراخه تندي والا و نبي اسلام مبارک غټ تندي و د نبي اسلام پراخه خندا والا تندي و د نبي اسلام گویا چې بتاو ته قتل کوی د نبي اسلام تندي ته وای چې خان دې مونږ ته ټول څوک سره سبحان الله نو په تندي مبارک کې به رڼا ښکاره ده او تاسو ته یو ناشنا خبره کوم وایي کله چې ابرهه په بیت الله شریف باندې حمله کوله نو دې کې د نبي اسلام د نیکه نوم اوښان نیولي و د عبدالمطلب نه چې اوښان یې نیولي د عبدالمطلب د نبي اسلام نیکه راغی ابرهه له رامنډې والې چې څنګه ابرهه عبدالمطلب ته وکتل بېهوشه شو راپرېوت چې په هوش کې راغی بیا به ښکته ښکته کتل چاوی حضرت بر ولې نه ګوره ولې بېهوشه شوې وایي قسم د الله په ذات خورمه چې د ده په تندي کې ماته د اخري پیغمبر رڼا ښکاري زه ورته کتلی شم ټول څوک سره سبحان الله دا د نبی اسلام مبارک د نیکه تندی نو چې بیا د پیغمبر د نبی اسلام تندی به څنګه ما وی واسع الجبین نبی اسلام مبارک فراخ تندی والو تندی فراخو ګیره مبارکه څنګه وا او کف اللحیه وفي لحیته کثافه گویا ام معبد رضی الله تعالی عنها فرمای چې ګړې ګیره والو نبی اسلام مبارک ګیره ګڼه وا تر قبضې پورې او ولس یا علما کرام فرمایي چې اتلس ویښته پکې سپینو د نبی اسلام په ګیره کې د ابتدا نه تر انتها پورې د نبی اسلام په ویښتو کې د ګیرې مبارکې ولس یا اتلس ویښتان سپینو نو ټوله ګیره چې کوم دی نو تورو دا ولې علما کرام فرمایي دا سپین ویښته نبی اسلام فرمایي فانه نور المسلم سپین ویښته د مسلمان د پاره نورانیت ته ټول څوک سره سبحان الله دا د نبی اسلام اعزاز و چې سپین ډکي پکې ولس ښکارېده بعضې خلکو ته الله دې معافي وکړي په سپینه ګیره کې ځان بد ښکاره کړي بیا خضابونه ورکوي جي بیا ولې چې کوم دی رنګونه ورکوي څوک نکریزې ورکوي دا هر چا ورنه د سپینو ویښتو ته دغه پته نشته ما د نبی اسلام تندی یادو چې واسع الجبین نبی اسلام مبارک فراخه تندی والو لاندې ګوره د نبی اسلام لاسونه خپې مبارکې څنګه شسن الکفین والقدمین د نبی اسلام لاسونه داسې وو چې دا زیږو علما کرام فرمایي دوه روایت دي پکې د نبی اسلام لاسونه چې وو دا زیږو سخت غټ لاسونه والو د نبی اسلام دا تلی چې دا ګوتې مبارکې دا غټې وي اوږدې وي راغلې وي داسې راغلې دي یا یو روایت کې د انس رضی الله تعالی عنہ چاته پوښتنه کو وای د نبی اسلام مبارک دغه څنګه وي لاسونه مبارک څنګه دي هغه وتی والله قسم خورم په الله باندې ما مسست حریرا ولا دیباجا قسم دې ما د ریخمونه او د مالوچونه نرم شی نه دی لیدلی اکف رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر د نبی صلوات و سلام مبارک د قدمونو او لاسونه د ریخم او د مالوچونه زیات پاستو ټول تر زبان اوس الکا تعارض راغی دوه حدیثو کې یو روایت کې راځي چې د نبی اسلام لاسونه سختو یو کې راځي نرم یې سکو علما کرام پکې تطبیق کوي وایي چې کله به د په لاس د نبی اسلام په لاسونو لاس تاسې راښکل نو سخت به ښکاره کېدل خو چې زور به دې ورکړي نو نرم به ښکارېده بیا ټول څوک سره سبحان الله یا داسې راځي چې نبی اسلام مبارک به کله کار کوو نو دا لاسونه مبارک به سخت شو او چې کله به کار نه کوو نو لاسونه مبارک به د نبی اسلام نرم او داسې به نرم چې ګوتې به پکې وتې داسې نرم د ریخمو د مالوچونه زیات پاسته د نبی اسلام مبارک دا د نبی اسلام مبارک لاسونه او قدمونه د نبی اسلام هم دغسې وو چې د نبی اسلام قدمونه هم چې کوم دي نو پاسته وو داسې پاسته قدمونه واره اوس نبی اسلام به ګرځېده څنګه نبی اسلام به داسې ګرځېده بعضې خلک چې ګرځي نو داسې ګرځي خیال دی داسې کېږي نبی اسلام به مخې ته او شاته داسې دا د نبی اسلام مبارک دغه چې ګرځېده داسې به کې دې لپاره چې قدم مانه قدم ډېر والي او مزل ډېر وکړي زما محترم هغه به داسې او داسې ګرځېدل دا د عیب علامه ده بعضې خلک ګرځي خپې کمزوري نو هغه داسې ګرځي او نبی اسلام مبارک به داسې کېده یا یو روایت کې راځي اذا مشا نبی اسلام مبارک چې به ګرځي کانه ينحط من سبب چې نبی اسلام مبارک به په چړې بره خطه داسې به ښکارېده گویا چې د چړې باندې لاندې راکوزېږي بیا سبحان الله دا د زور علامه نبی اسلام کې زور دومره زور والو نبی اسلام طاقت پکې اذا مشا کانه ينحط من سبب چې نبی اسلام په چړې خطه داسې به ښکارېده ته به چې راکوزېږي دومره زور کې به خطه زما محترم دا د نبی اسلام مبارک ما وی معجزه وه بیا د نبی صلوات و سلام مبارک سترګې مبارکې چې قتل به څنګه کول نو علما کرام فرمایي و اذا التفتا جميعا چې چاته به قتل نو ټول مخ مبارک به ورته ورواړو
داسې ټول مخ باندې به ورته کتل. یا صحابه کرام وایي چې په لکونو صحابه کرام به ناستو، معجزه ویم د نبي علیه السلام، په لکونو صحابه کرام به ناستو او دا د نبي علیه السلام معجزه وه. هر کس په وی نبي علیه السلام داسې ښکاره کېږي چې ما ته ګوري ټول څوک سره سبحان الله. که دې خوا به یو کس ناسته هغه به وایي ما ته داسې ښکاره کېږي چې نبي علیه السلام ما ته ګوري، یا دې خوا به یو کس ناستو هغه وایي ما ته داسې ښکاره کېږي چې نبي علیه السلام ما ته ګوري. دا د نبي علیه السلام معجزه وه. یا یو روایت کې راځي چې نبی علیه السلام به د ګوټونو په اطراف کې کتل، خافض النظر. نبی علیه السلام زیات دغه چې و خافض النظر، ښکته به یې کتل، خپل به یې کتل، داسې ځان ته به یې ډېر کتل. په مقابله د دې کې چې اسمان ته به یې کتل، نبی علیه السلام اسمان ته کتونکي ډېر نو، په مقابله د دې کې چې خپل ځان او ځمکې ته به یې کتل. دا د نبی علیه السلام دا دې ته اشاره وه چې خپل ځان ته کتل ډېر پکار دي. زما محترم ته بل مسلمان ته ډېر ګورې چې په بل کې عیب څنګه پیدا کړم او وی شرموم څنګه. د مو ساده کاتیری کنه یاره جی او دا کاتی اوس ډیری چې نوکرانو کې دا کاری چې جی دا بل څنګه سپک کم او نیک ته ځان څنګه درون کم، تنخوا ځان له څنګه سیوا کم. یاره جی خان صاحب ته ځان څنګه اوچت کم، زویم خان صاحب ته ځان اوچته د الله په نسبت ځان اوچت کم، نه تا ځان شرمولې دی. الله دې وبخه مونږ ته په دې کې دغه یاره جی پلان کې دکاندار څنګه وامه، پلان کې کاروباري څنګه وم چې د هغه کاروبار ټف شي او د ما دا په پورته شي. مو ستا زمانه دې کې تېره شو، الله دې معافي وکړي. نبی علیه السلام مبارک ما خافض النظر، نبی علیه السلام مبارک به ښکته کتل او کتل چې به صحابو ته گویا نبی علیه السلام مبارک په اطرافو کې د سترګو په دې ګوټونو کې صحابو ته کتل. یا یو روایت کې راځي چې نبی علیه السلام به ټول مخ کتل. اوس علما کرام دې کې هم تطبیق کوي، وایي د نبی علیه السلام دوه نظر و چې کله به د رحم او د خاص نظر کو نو هغه به صحابو ته کو نو د سترګو په ګوټونو کې به ورته کتل، او کله چې به عام نظر کو نو کافرانو ته به کول. نظر کې ګوره ډېر فرق دی د ما محترم، ځکه وایي النظر سهم من سهام الشیاطین. دا نظر دا شعاګانې چې دي دا د شیطان د تیرونو نه یو تیر دی زما محترم ګوره، ځکه وایي النظر سهم من سهام الشیاطین. دا نظر دا شعاګانې چې دي دا د شیطان د تیرونو نه یو تیر دی زما محترم ګوره. نظر کې هم ډېر کمال. هغه یو بادشاه خپل وزیر ته وایي وزیره قرباني را روانه ده، یو دوه ګډه علم، یو ګډ به ځان له اوساتې یو به ماله اوساتې. خو ګوره یو خبره درته کوم، که زما ګډ کمزور و، راشد به یې تا ته ویم، که زما ګډ کمزور و نو ګوره خیر به دیري بیا به در سر قطع کوم. وزیره دا دوه ګډان اوساته. ګوره ما ووی نظر کې هم ډېر کمال دي، دا دوه ګډان اوساته. وګوره که زما ګډ ستا د ګډ نه کمزور و نو سر به د نوام د وی ټیک دی جي د ګډ راوسته جي خپل ګډ سره به یو ځای سره دا غوړي او تیلونه هر څه به ورکول. چې راغې د اختر شپه شوه بادشاه ورته وزیره ګډان نه وله چې ګډان یې دواړه راوسته چې وی تلل د باچا ګډ ته دوه دړې ته سپک وختو. اوهو دا څه چلو شو، وزیر رنګ و قربان. دا خو قربان ما یو ځای ساتلی دي، دواړو د یو ځای نه ګیا کړې ده، یو پیاله تیل مې دله ورکړي دي، یو پیاله مې دله ورکړي دي. خو یو خبره کوم بادشاه قسم دی، یو خبره کوم د سپک ولې ختلې دی. ها یو خبره ده، ما چې به خپل ګډ له ګیا ورکول نو به حیثیت د خپل له مې ورکوله چې دا د ما خپل دی، او چې ستا هغې نه به مې ګیا ورکول نو ما وایي دا د بادشاه دی. دی صرف اور صرف د نظر د وجې نه دوه دړې کم ختلې دی. نظر کې کمالي صرف ما دته نظر د خپل کړی دی او دته مې د پردي نظر کړی دی، د پردي نظر د وجې نه دی دوه دړې سپک ختلې دی. ما ووی نظر کې هم کمالي. نبی علیه السلام مبارک چې به صحابو ته خاص نظر کو نو ما ووی د هغې نه صحابه جوړ شو. نبی علیه السلام مبارک چې به صحابو ته خاص نظر کو نو ما وی د هغې نه صحابه جوړ شو. بیا نبی علیه السلام مبارک د هغې باره کې وفرمیل اصحابي کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم. نبی علیه السلام فرمایي دا صحابه چې دي دا په شان د ستورو دي. او ستوري ولې دي؟ د آقای نامدار محمد عربي د محمد رسول الله نظر ورته شوی دی. او صحابه کې هم هغه کمالو، صحابي به مجلس ته دوباره به واپس کورته ته مجلس ته به راته کورته به واپس ته. نبی علیه السلام ته تپوس وکړه او صحابي ته مجلس ته راځې خبرې نه کوې واپس ځې ولې؟ هغه د الله رسوله زما د رب په ذات قسمي کله چې کور ته لرشم ستا چهره مبارکه زما د سترګو پوټو ته مخکې کېږي، قسم دې بیا آرام نه راځي. راشم په مجلس کې کښېنم ستا د چهرې دیدار وکړم، مجلس برخاست شي، گویا زما تل د مړه شي کور ته ځم ټول څوک سره سبحان الله. هغه صحابو کې ما هغه عیشه خو
تر دې پورې مې د نبی رسول الله والسلام مبارک خبره وکړه چې نبی رسول الله مبارک سو فراخ تندیوانه او ګیره مبارک د نبی رسول الله غنه و دوه مې ته وي شروع کیږي ان شاء الله الرحمن او ګوت لاسونه مې ته وي چې د نبی رسول الله لاسونه مبارک دا پاستو داسې پاستو لکه درېخمو قدمونه مبارک داسې پاستو لکه درېخمو ما وي دې پورې خبره ورسېده باقي قد مبارک د نبی رسول الله او جسم د نبی رسول الله ټول بسنخ کړي دا به ان شاء الله بل جمعه کې ماخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين خصوصي دعاو کې موږ ته بعد اکثر مسافر مرګري رنګونه کوي الله بار مسافر مرګري خدای ته الله ته خدای کورون ته په خیر او عافیت باندې راولي الله کوم دې ته په سفر باندې تلي د حلال رزق لپاره تلي خدای د حلال رزق تنظیم خدای وکي الله د کورونو د عزتونو د لپټوي خدای محافظ شي الله د کورونو د عزتونو د لپټوي خدای محافظ شي الله د حلال رزق تنظیم خدای وکي د حرامونو خدای اوساته کوم مرګري من سره علماء سره مینه محبت کی الله دا مینه محبت په خپل محبت باندې بدل کی الله په دې مقابله کې ورته خپل رضا ورکي الله سوق علماء سره بغض کوي الله ته ورته د نیکه هدایت وکي الله سوق علماء سره حسد کوي الله د نیکه هدایت ورته وکا الله کې د نیکه هدایت په قسمت کې خدای چې څنګه قوم لوط والے داسې هوا الله څنګه قوم لوط غر کړي داسې غر کا الله زموږ ټول کې د نبی رسول الله والسلام مبارک خصوصي د الله او د دین مینه محبت پیدا کې او په وخت ځن کې درم دا کې په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام